دا شیطان ندی ابلیس دیم دی یو شیخ نجدی په شکل راغی یو بوډا سپینګری په شکل دروازه والا هغې وی څوک یو میلمیم تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازه کولو که کاکاجي څه کې وی زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دې دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به دله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې هغې وی کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ور دننه شو کېناست هغې وی د نجد د علاقې د نج یو مشر د سپینګري تجربه کار دی کاکاجي کېنه میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یې یو کوټه کې به یې واچو ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به یې واچو او یو روشندان به پکې پریږدو داسې یو نوړی نوړی ډوډۍ به ورله ورغورځو رو به وجود ټپ شي ټپ شي ټپ شي اخره کې به مړ شي خلاص به شو دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وی دا ریز مما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغوی به دنه خلاص کړه به یې پې خفه شي وی به چې دا څه کوئ دا هغه خپل دین ستاسو خپل دین نو کوټه کې نه شی بندول یو ورځ به یې بند کړې 2 ورځې به یې بند کړې خو لوی قوم یې دی دا رای نه ده ټیک دا غلطه رای ده چې شیطان ووي خلکو یا او کاکاجي ټیک ووي دا رای ټیک نه ده بل یو کس پاسېد هغه وی داسې به وکړو چې بار به وشړو په یو اوښ به کښېنه اوښ پورې به کلک وتړو اوښ باندې به پړې ور واچو بس چې ته بار به وشړو دې پیشه موږ به اخلاص شو دا شیطان بیا پاسېد وی دا هم ډېره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره مشړه ځان له بلا ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نه شی کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا هم ټیک ته دا رای ټیک نه شوه ابو جهل پاسېد یاره وی بس لنډه خبره دا ده چې مړ به یې کړو مړ به کړو شیطان پاسېد بیا وی چې وجنې به یې څوک خبر خو د مرګ ستا نه ده خو د هغه قوم دی بنو هاشم که کم مسلمانان دي خو هغه ملګري دي چې کم مسلمانان نه دي هغه هم ملګري دي دین یې ورسره شریک نه دی خو ملګري دي نو وجنې به یې څوک د قوم مقابله به یې څوک کوي کاکاجي نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څه وکړو وی دا خبره ټیک ده دا وجلې پکار دي خو تاسو یې په داسې طریقه مړ کړئ چې د قوم نه یو مشر روچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړئ بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پې وکړو بس مړ به یې کړو نو قوم به د چا نه بدلل اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکو بس جوړه به ورسره وکړو قوم به د کم نه بدل اخلي شیطان لاس وپړقولې زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګاله پې ورځئ بس قصه خلاصه کړئ یو شمکي تریخ ګوټ ته تیری کړئ چې قصه خلاصه شي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سازشونه جوړ کړل کافرانو لیثبتوکا چاوی نظر بند کویه او یخرجوکا او یقتلوکا او یخرجوکا چاوی د وطن نه وباسو او چاوی وجنو یې دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې ویمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نه ځان خلاص کو ويمكر الله التألم خفیه یو تدبیر جوړ که والله خیر الماکرین که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلاف نو الله چې کم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کی والله که څوک ورته تاوان ورسوي خدای چې څوک بچ کوي هغه ته څوک تاوان نشي رسولی جبریل علیه السلام لال او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو سازش شو
او بیگاله به مهربانیو کې د کور نه به په خپل بستر به نه سملې د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم. حضرت ابوبکر د غرمې وختو چې جبریل ورته الوې نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوې نو نیغ ابوبکر کره لاړ. بی بی عایشه وی ما خپل مور او پلار په کوپر نه دی لیدلی چې په خبه د پیشې زما مور او پلار مسلمانانو او داسې ورځ په موږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې ساره او ماښام حضور پاک موږ کره نه دی راغلی. دومره مینه یې وه موږ سره. لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه یو پټې دوه خبرې کوو. ابوبکر ورته نور څوک نشته یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه او یو اسما ده دا دوه لوڼه مې د نور څوک نشته. وی ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه. وی زه ملګرتیا غواړم. وی ته مې ملګرې او صاحب دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سربې کړې مې دي یو تال او یو ځان لا یو ستا شو یو زما. حضور پاک وی اما بغیر ثمن فلا بې پیسو بنالم د هغې پیسې به در کوم. علما وی چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې. دا هغه قصوه اوښه وه په دې هجرت شو. ولې پیسې ورکړې؟ ډېر مضبوط سفر، ډېر قیمتي سفر، ډېر د ثواب سفر او دې سفر سره اسلام خور شو نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر وکړي. هغه قصوه ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کله نازله شوه یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو نو ټینګېدې به نه شو هغه څاروي به ځمکې ته پرېوته. ما سوا د دې اوښې نه دا اوښه چې ته ملاسته نه ده. فیصله په دې شوه چې مونږ به بېګانه زه روزم او ته به ما سره شي وځو به. نو یو سړي سره خبره کړې وه د مخکې نه عبدالله ابن اریقط هغه ته لارې معلومې وې هغه سره د پیسو خبره کړو چاته به وې نه خو مونږ چې تا ته کله ووایو نو ته به مونږ مدینې ته بوځې خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې ته په شاړه لار به م بوځې. دا پخوا چې به قافلې تې د یو ځای نه بل ځای ته نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله. یو د حضرت ابوبکر رشتہ دار دی عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشتہ دار هم دی. وی دی به ځان سره د خدمت دپاره بوځو څلور په څلور بوځو. حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته. حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن سملې او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي نو ته به د